کتونکو السلام علیکم د یو ډیر اهم خبر سره زه دا وخت سره مخاطب یم. هغه دا دی چې د طالبانو د حکومت یعنی امارت اسلامي مختلف وزارتونه 21 پورې وزارتونه او مختلف اهم ډپارټمنټس چې کوم دي د هغې ډیټا چې کومه ده هغه هیک شوې ده، یعنی هغه چا ترلاسه کړې ده او بیا پته نه لګي چې دا خلک څوک دي، خو هغوی بیا په انټرنیټ باندې هغه ډیټا چې کوم دی شیر کړې ده. په دې کې اهم وزارتونه دي پکې چې په خاصه توګه د وزارت خارجه چې کوم دی هغه هم پکې ده. ټیکنیکلی دا خبره داسې ده چې دا چا د بهر نه دی هیک کړي، بلکې دا د دوی خپل یا ناپوهتیا د وجې نه یا د ټیکنیکل سټاف د کمی د وجې نه دوی د کم طریقې سره چې دا هیک شوې ده دا ډېره زیاته 50 GB ډیټا ده او دا په ډېر وخت کې کیږي. نو دا ان یوزر چې کوم دی نه څوک چې اخري دا شی استعمالي، کمپیوټر استعمالي یا دا ویب استعمالي، ویب پیج استعمالي، د هغوی په اند باندې دې ته ټروجن اټیک هم ورته ویل شي. یا خو ستا په کمپیوټر کې یو داسې وایرس فټ کی یا ستا په USB په ذریعه باندې یا تا ته یو ایمیل راشي یا یو میسج راشي، ته هغه چې کوم دی یا ډاونلوډ کړي یا ته هغه کولو کړي. دې مطلب دا دی چې دا وخت د طالبانو د ډېرو د هم یو ټیکنیکل مسله ورسره شته. په دې کې د ټولو نه اهم لیکس چې کوم دی هغه د پاکستان او د افغانستان باره کې دی. دې ویډیو کې زه تاسو سره یو لیک شیر کوم، د دې نه به بله ویډیو کې به بیا دویمې دریمه کې به بیا بلې لومبې لیکس ویکیلیکس چې کوم دی هغه ډېر زیات انټرسټینګ دی. هغه دا دی چې په اسلام آباد کې چې د امارت اسلامي کوم سفارت دی او دلته کې سفیر دی سردار احمد شکیب سے هغه یو مکتوب لیکلی دی خپل وزارت خارجه ته او دی ورته ویلی دی چې یاره ما دپاره د لابي دپاره پیسې کمې دي، لکه دلته کې سیاسي شخصیاتو سره، سماجي شخصیاتو سره، ټولنیز شخصیاتو سره، د جرنلسټانو سره د رابطې کولو دپاره، د ناستې ولاړې دپاره پیسې ډېرې زیاتې کمې دي. او بیا ورته دام لیکلی دي چې یاره د پاکستان او د طالبانو ترمنځ تعلقات چې کوم دي دام ډېر زیات ترېږلي دي، ډېر زیات خراب دي، نو ما ته پیسې پکار دي. دوی ته دا ویلي دي چې یاره دې وخت کې دا وخت چې کوم بجټ دی د دې کال دپاره یا د دې روبې دپاره یا کوارټر دپاره هغه $2500 دی د لابي دپاره. وایي دا ډېر زیات کم دی او تاسو پکار دی چې دا سیوا کوي. او د هغې وجه دی دا لیکي چې یاره دلته کې که زه د سیاسي شخصیاتو سره یا د مذهبي شخصیاتو سره یا د جرنلسټانو سره ملاویږم او د خپل فعالیتونه یا زما دا کارونه چې کوم دي که دې ته زه دوام ورکوم، دا زه نور تیزوم، نو ما دپاره د ډېر زیات ضرورت دی. نو دا تاسو د 2,500 په ځای باندې دا تاسو 3,000 کې دی ورته لیکلي. دې دا مو سره لیکي چې دې وخت کې ډېر زیات ضرورت هم دی، ځکه چې د دواړو ترمنځ تعلقات چې دي هغه خراب هم دي او د اپوزیشن سیاسي ډلو سره میلاوېدل دي، د مذهبي ډلو سره میلاوېدل دي. دې ورته دا لیکي، بیا ورته یو مثال ورکړي چې 13 کال مونږ په 2 کوارټرز کې یعنی په 3م او په 4م کوارټر کې چې ورته وي 3مه روبه او 4مه روبه د کال چې کومه وه په هغې کې دی وایي چې مونږ $8,800 چې دی دا په لابینګ باندې لګولي. مطلب دا د خلکو سره ناسته ولاړه، چاله روټۍ کړې، چاله چای کړې او چا سره چې کوم دی څه نه څه لکه سفارتونه دا کار کوي. نو وي دا او په دې دا لیکي چې په 3مه کې روبه چې کومه وه د 13 کال هغې کې صرف مونږ $3,000 لګولي وي او بیا په 4مه کې په 2مه کې چې روبه ورپسې راغله هغې کې $5,500 یعنې ټولې $8,800 یو دغه کې لګېدلي دي او د هغې په لومبۍ روبه کې 3,000 او په 2مه کې چې کوم دي $5,500 لګېدلي. یعنې دا د سفارت په دې کې دغه لګولي دي. او دې کې څنګه چې ما تاسو ته ووایي چې نړۍ کې هر چېرته هم سفارت دي نو هغه په هغه ملک کې د خپل ملک دپاره یا د خپل حکومت دپاره چې کوم دی لابینګ کوي، دوستان پیدا کوي، د هغوی په ذریعه باندې په میډیا کې د هغوی په ذریعه باندې بیانات اخلي، لکه څنګه چې پاکستان کې مختلف ګروپونه ځان له لابینګ جوړي، داسې په یورپ کې. زه یو کیسه وکړم چې 13 کله د جمهوري دور حکومت نو په هغې کې د افغان سفارت په دې حوالې سره ډېر زیات چې کوم دی متحرک او مونږ به کتل چې یاره په میاشت کې یا په 2 کې به خامخا هغوی اسلام آباد کې چې به جرنلسټانو د پېښور نه به هم راوستل، د نورو سیمو نه به هم راوستل، هغوی سره به چې کوم دی ناسته وکړل، هغوی سره به روټۍ یا چای لکه هر څه چې بو هغه به ورسره کول به ورسره او بیا به ورسره خپلې خبرې، خپل شعر، د خپل ملک مسایل او د هغې حوالې سره د هغوی دریځ او د پاکستان
د خلکو چې کومې اندېښنې وي یا شکونو یا کوم سوالونو هغه به ورسره کوله. نو ظاهره خبره ده اوس که د سردار صاحب دی سردار شکیب خان هم ډېر یو کمیټډ او ډېر یو پوهه سفارتکار دی. نو موږ وګورو نو تېر کال کې خو یو غټه یو چې کومه کړې وه هغه د افغانستان د فتح ورځ یا د استقلال ورځ چې کوم دی هغه یې لمانځلې وه. هغه په سرینا هوټل کې یو ډېر غټ چې کوم دی پروګرام دوی کړی و. خو دغه شانتې که وګورو نو لکه د دوی چې کومې پیسې یادي نو ظاهره خبره ده دا خو ډېرې کمې دي. خو د لیګس کې راتلل د دې مطلب دا دی چې د باوجود یو خو دا خبره ده چې افغانستان ته ضرورت دی دا لیکي چیرې په پاکستان کې مونږ ته ضرورت دی. دلته کې تعلقات ډېر زیات رنګلي شوي دي او په خاصه توګه د نورالحق کاکړ صاحب د وخت نه راواله تر اوسه پورې نو په دې کې مونږ له پکار دي چیرې مونږ د نورو خلکو سره که زه دا فعالیتونه سیوا کوم که زه دا رابطې سیوا کوم نو د هغې ما سره چې دی ما ته د نورو پیسو ضرورت دی د نورو ډالرو ضرورت دی او د هغې دپاره چې کوم دی هغه باقاعده دا ختم لیکلی دی چې تاسو دا کومه منظوري ورکړې ده د 2,500 ډالر دپاره نو دا خو هېڅ هم نه دي. واقعي په دې باندې خو زیات نه زیات په هوټل کې به یو پروګرام وشي د دې نه سیوا به نه کېږي. که چېرې واقعي په هوټل کې پروګرام کوي یا خو دا دی چې سردار صاحب یې کور ته راغواړی ولته کې به خبره څه ګزارې والا کار کوي هغه جدا خبره ده. خو که چېرې ته غټ فیډرل منسټران نه غواړې یا ته سیاسي مشران نه غواړې یا ته مذهبي مخورسه کسان نه غواړې یا ته میډیا والا راغواړې نو په هغې باندې خرچې کېږي. خو دا انټرسټینګ خبره ده چې دا شی لیک شوی دی او د دې نه دا اندازه لګي چې د دوی سیسټم چې کوم دی خپله هغه څومره کمزورې دی چې دا ټروجن اټیک دې ته وایي دا اینډ یوزر اټیک د دوی ویب سایټ چې کوم دی د 21 اهمو ډپارټمنټ چې کوم دی هغه هیک شوي دي. بله ویډیو کې به هم زه تاسو سره خبرې کوم هغه دا ده چې یاره دوی وایي چې د فوج کردار څه دی د طالبانو حوالې سره د پاکستان د فوج په دریځ باندې چې سردار شکیب صاحب کومې خبرې کړي نو زه به تاسو سره هغه په دویمه ویډیو کې شریک کوم.